دا نهر ورځ نهر ورځ د محرم لسم راځي دا شورې لسم دا نهر ورځ دې کې بس حضور پاک فرمایي چې دا بهتره میاشت د رمضان نه پس دا میاشت یو شو دویم څه دي دویم دا دی چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عاشورې پر ورځ چا روژه ونیوله د یو کال تیر شوی کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف یکفر الله عنه السنه چې کوم قبلها مخکې کال دی د یو کال ګناهونه به ورته الله پاک معاف کړي د یو کال روژه به نیسي انشاءالله دا د عاشورې ورځ مخکې روژه فرض وه خو چې د رمضان روژې فرض شوې نو فرضیت منسوخ دی او استحباب او مسنونیت یې اوس هم شته مستحب ده او حضور پاک همیشه د عاشورې روژه نیولې صرف دونه فرمایلی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه که آینده کال ته پاتې شم نهمه به ورسره نیسم نو زموږ علما لیکي که یوازې لسمه څوک نیسي هم جایزه ده خو ناغوره ده مکروه تنزیهي ورته حرام نه ده ځکه حضور پاک ټول عمر یو عمل کړی هغې ته حرام نه شوی او حضور پاک خو تمنا کړې ده وایي که آینده کال پاتې شم نهمه به نیسم دا نه چې ګنې یوازې لسمه کې ګناه ده مکروه تنزیهي یعنې ناغوره ده بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي دواړه ورځې او که نهمه ني لسمه یو لسمه ونیسه زموږ شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه فرمایي وایي بهتره دا ده چې 3 ورځې روژې ونیسې نهمه لسمه یو لسمه هغې نه لاندې بهتره دا ده چې نهمه او لسمه ونیسي هغې نه لاندې دا ده چې لسمه او یو لسمه ونیسي هغې نه لاندې دا ده چې یوازې لسمه ونیسي نو کوشش وکړئ د حضور پاک ارمان او تمنا دا وه خو هغې کال نه پاتې نه شو چې وایي نهمه به ورسره نیسم نو څو ورځې روژې به نیسې که خیر انشاءالله نهمه او لسمه یعنی د ګل دروازې او د نهر ورځې راتلونکې په دې لکه تاسو ته ویم او زنانو ته دا خبره ورسوئ ښه زنانه په دې سیزونو کې په دې روژو کې او په دې نیکو اعمالو کې تکړه دي دا دوه شي درېیم به څه کوو درېیم یو حدیث دی وان کان فیه کلام حدیث ته کمزوری دی لیکن فضایلو کې زموږ علما وایي چې حدیث کمزوری ضعیف حدیث پیدا ورکوي ادا چې حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته چې چا د عاشورې په ورځ خپل بال بچ کوم د سره نفقې دی ورکوي په هغې له فراخه روزي ورکړه ټول کال به الله پاک دله فراخه روزي ورکوي نو په کور کې تا سره ښځه ده لونه دي او بچي دي نوکران دي همسایهګان وغیره دې له په عاشورې په ورځ فراخه روزي ورکوي او تاسو به که خیري د قربانۍ غوښې سنبال کړي انشاءالله ما ته پته فرجونه ډک دي ډک هم کاڼې کړي دي کاڼې کړي او دې ورځو او خلکو پکې قسم خبرې رسي ما ته چا وایي چې باندې خلک وایي چې د عاشورې په ورځ به د قربانۍ غوښې بچو والا عمل کوي مې دا د نوې فارموله راوویسته قربانۍ غوښې خو بهتره دا ده چې 3 ځایه کې یو ځای په خپله وخورې یو ځای رشته دارانو له او یو ځای فقیرانو که ساتي ګناه پکې نشته ولې ثابت دی حدیث کې ثابت دی چې صحابه به د قربانۍ غوښې وچولې او چې وچې یې میاشت په 2 میاشتې پسې خوري هغه زمانه کې وچولو او دې زمانه کې خدای فرجونه درکړي خو غم یې مه کوه بجلی هم پورې ټولوالی یې په لومبو ورځو کې به اورېدلي وایي چې ځینې خلکو فرجونه نه کړه دې کې به بجلي ده وایي دې خلکو به 15 شپېته دړی کړل دې ویډیو معنا پسې کول او هغه ټولې غوښې دغه ته غورځولې دي مکبان او مایانو ته بهر کې که چا غوښه ایښودي ګناه پکې نشته ګناه پکې نشته صحابه وچول کړې ده غوښه نو دغه ورځ به لسمه ورځ د عاشورې لسمه ورځ ده نو په خپل اهل و عیال فراخه روزي ورکړې ډېره ورکړې ښکلې ورکړې
رول پہ اخرین نو اللہ مغون کال درتا روزی فراخ ہے اذکر دی حدیث ندر دا اکثر طالبان دا مسائل مستربتا دی حدیث نا فیدی رو باس دی حدیث ندر دا فیدہ طالبان تویما ویم گوری دی یو فیدہ دادا کہ بچول دی فراخ روزی ورکلا نو خدای با دی مالداری لکه چې ټول کال خدای فراخ روزي درکوي نو خدای به دې مالدار کړي او حضرت سفیان چې د حدیث راوي دی هغه ما په عمل وکړ چې چې حضور پاک فرمایي اقسم خبر ومنتا لیکن یو دویمه خبره دې معلومیږي ادا چې خدای پاک باندې آینده کال محرم تر رسي وجني بدینا ملکیږي باندې ولې چې رزق در باندې خدای پاک کوي په دنیا کې پراخ کوي دا نه تا خبر لګوي جو حضور پاک فرمائی کہ یو کاراتون کے کال بدے روزی فراخ حکم راتون کے سائر باقی کال بروزی فراخ حکم نو جرم خدای در لے جا طالبان سے ذات کے ہوئے ایم دین ادام معلوم نہیں کہ خدای پا جندم در گئی خدای پا دے وجہ نیمنا جن بدر گئی نو خپل بچو خدا او وڑولا خف کل فراخ روزی واقع دانا چه کٹوے کے محبا کے او دا کٹوے پرانا کینے او بوٹی دے رو باسی او خورے بوٹی رو باسی او خورے او خوروا باسی جو مدد راشا مرداری دا پا دے بچو دے خواه امین دارو لے گئے امین دارو لے گئے خشی دیو خورے وقت جنوال بوٹی بوٹی پاتی شے اگر کور بی بیتا لورو دوی دا ناسو خورے خشی و باقی خورے کا خیر انشاءاللہ و انشاءاللہ او باقی دا شوری مطالق سے خبر ہے تیری دی خبر دا آئندہ جو